الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سامعین کرام، علم څو قسمونه دي. اولا درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام روایت دی چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د اسرائیل په منځ کې ولاړو او خطاب کول. سبي ویلو يا بني إسرائيل لا تحدثوا الجهال بالحكمة وتظلموها ولا تمنعوها أهلها وتظلموهم. أي بني إسرائيل دا حكمات خبرة سكلا وعمرو او خلقو په مخ کې ماتو چې کوم د حکمت خبرې طاقت نه لري یې قبلوي نه. او بیا که کوم ځای کې څه پوهېږي څه تا خبرې وزن شته قدر شته دی، که هغه ځای کې بیا د حکمت خبره نه کوې نو بیا د ظلم کوې، بیا خلکو باندې ظلم مه کوه، بیا د حکمت خبرې ورته وکړه. حکمت خبرې څه شی دي؟ آیا صرف مونځ، روژه، عبادت، مسجد، امام بارگاه، مقام، آیا صرف دا د حکمت خبرې دي؟ که نه، د انسان دنیا کې نور هم څه زندګي تېرونې دي. دوستان عزیز، اکثر دا خبرې د موږ ته رسي چې دا خلک څومره د منځو والا دي، د روژو والا دي، د عبادتونو والا دي، مسجد کې لمونځ کوي او باري کردار ښه نه دی. دې د وجې موږ منځونو سره نفرت سره لمونځونه مړ کړي. دا خبره په دوو طریقو سره دوستانو ګورو. یو انګل سره بیا هم ګورو، بل انګل سره بیا هم ګورو. یو انګل سره خدا دی چې موږ منظور روژه والا او ته پکار دی چې خپل کردار مسجد نه بار هم داسې کړو چې خلک د موږ کردار نه متاثر شي. او بل هغو خلکو ته د بل انګل سره دا خبرې خیال ساتل پکار دي چې که چېرې یو کس دی مونځ کوي، روژه کوي، که باري معاملات زندګي ښه نه دی، هغه به خدای ته هغه کس جواب ورکړي نو هغه به خپل کوم واجب دی هغه به ادا کړي، خو تا والا واجب خو پاتې دي که نه؟ دا به خپل جواب ورکړي که د هغه منظور روژې د واجب بیا د هغه بد عمل د واجب ته بیا منظور روژې ته نه نږدې کېږي. نو دوسته د ځان دپاره ځواني لټې او دوکه د چا نه ورکوې، صرف ځان نه د دوکه ورکوې، بل چا ته دوکه نه ورکوې. دوستان عزیز، درې شیونه داسې دي چې هغه به که کوم کسان چې هغه بنا ځان دپاره لټوي چې زه پلانکي 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 د لاسه مسجد ته نه ځم، امام بارګاه ته نه ځم، هغه خلک واورو. یہ درې شیونه د قیامت په ورځ باندې پروردګار عالم بارګاه کې به شکایت کوي. څه شی؟ یو مسجد به شکایت کوي، یو به قرآن شکایت کوي، یو به عالم دین شکایت کوي. مسجد به شکایت کوي پروردګاره زه موجوده وم د دیو په علاقې کې، د دیو په کلي کې، په چوک هم رانغلم چې مسجد کې لمونځ کوئ. مسجد به شکایت کوي خدای بارګاه کې. بل قرآن میں شکایت کی پروردگار اسی کور کے موجودہ ہوں، کپڑوں کے خروق بند کرے ہوں، تاکی کی یکے ہوں، روزانہ بھی اسے صفحہ کولا نماورا کپڑا صفحہ ولا بھی خوچا تلاوات بیا چا تلاوت کول هغه ور به ځان نه پوهیږي. زه به دا ویم چې ترجمې سره نه پڑھاوم،
چا څه ځان ور پوي کوي اعمال ور باندې نه کول قرآن به شکایت کی بل به عالم دین شکایت کی پروردگار حضرت یو په علاقې کې په کلی کې محلے کې دې سره جخ موجود و او چا مانا تاسو ونک نما علم لا چا استفاده ونک دوستان عزیز مسجد نہ ہم فائدہ اچھاتا کا قرآن نہ ہم فائدہ واخلا اور عالم دین نہ ہم فائدہ واخلا دار دریش نہ دسری سکا کلا تدینہ فائدہ اخلے تا نقصان نشتا مثال کے طور پر دنیا کی چوک سے کاروبار کی چشینا اور تفیدہ مواد مخفلہ خرچہ کے بیا وہ فائدہ کرے گا کاروبار شروع کے وہ اول بچنا سے انویسٹمنٹ کے پیسے میں لگے کار کے وہ علی وغیرہ بات بھی اگر تا منافع ملے گی یا مثال کے نوکری کے وہ ڈیوٹی پہ کے اگر بات تا تنخواہ ملے گی اگر بات تا فائدہ ملے گی خدا دریش اور سری دوستا کا مسجد تلے خرچہ نکی کی فائدہ تا ملے گی کا قرآن واقع خرچہ نکی کی فائدہ تا ملے گی کہ عالم دین سالے خرچہ نکی کی فائدہ تا ملے گی دوستا دا بدروشیون نا ویلے موتا دنیا کی فائدہ نہ ہوئی بیا چکم نعمت بودگار علم چاہتویل کی او کلا آغا نعمت قدر ونشی نو آغا نعمت کو خلق ہو بیتی گی دا نعمتو ہے دوستانو ما موضوع مخلوق خدا دے اور مخلوق خدا کے معاملات زندگی دے دوستان عزیز موتا غیبت زدیان کو تاسو دیان کو دا غیبت اخیر دې ته شي کې چې تاسو اوریدلې وي خو تذکر لپاره یو ځای بیا د خبره دوره صلوات بار محمد واخی بیت محمد بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد غیبت څه شی دی غیبت هر شي ویلی شي زه بیا آسان الفاظو کې درته بیان کړم چې یو کس دی هغه کې څه تعمیل دی او کې غلطي دی یا ګناه دی ورکې ښه ونه خبر وي نوره معاشره کله هغه ونه خبر دی او هغه کس اوس دې ځای کې موجوده نه دی هغه والا هغه خمیز بل چا سره ناست یم بیانوم که کله هغه ته پاته ولګي هغه په دې خبرې به خفه کېږي نو دا غیبت دی پوه شو مثال کے طور باندې زب ځان راویم خدای دې نه کی اسماعیل کی وجہ سے اللہ مستی یو غلطی دې غلا مثال کے طور باندې زغلا قوم زم خبر انسان مانا دا سیدم خبر دی مانا آگا جیسے ہم خبر دی دا نور خلق ہم خبر دی دا دی موت شروع زراغلم تاسو آگا صاحب دا تموز کے والا زم دا یوداری دا موت موقع تاسا ملاس ملا کو بلسا ملاس ملا کو ہوا تا بس دا خلارم بس دا خالصیم خبر دی چگلا کوئی کئی گا غال دی آئیشی باغلے کی آگا پلنکی جی کی دے سے اغلا کری ہوا آگا پلنکی جی کی دے سے اغلا کری آگا پلنکی جی کی دے سے کری ہوا او کدا خبر ازوان او زدن آقا فکے گم یا با بسا کم در سے یا با جاگرا کم کئی سنا کم رسول خفقان کو بکام کر ککرا دا خبر دا سوا دوستا چا خیو حقیقت خبر دے چا شاک ورکی نشتا ریختیا دی غب باوجود خلق دا پاتم دے خو کاریو کاس دے غاتن دی ڈسکس کے غوانا پورا ہی ڈسکس کے غلا کرنا خبر شیلا اور میں خفقی گی ہم دی دا غیبات لیش بسم اللہ لکه هم مولا ویلی دي چې کله یو کاس دی هغه کې سل صفاتونه دي
یو کمسل صفتونه ورکې بعد یو صفات ورکې خدای وی څنګه صبر د نه کیږي نو بیا هغه یو کوم صفات دی لا بیان کا خو نه نه کوم بعد صفاتونه حق تر نشته خبره سخت نه بسم الله سخت دي خو دوستانو ما وتا خپل عاقبت څنګه دي کو غیبات سیزا څه شي غیبات سیزا دار دوست او څه کوم کاس غیبات وکي څه د چا غیبات کړي دغه ولا ګناه د تاسو ولا او د تا ولا کوم کا عملونه یې غشو ان شاء الله موږ نه وړو څه مثال یو مومنت ته ډور غټ نقصان وشي دا دې پکار نه تراولې دې کې ډور منځونه له ورکړو روزه له وساتلې مثال متونو تاسو نور کا عملونه کې او یو کاس د ګناهګار دی نه په زندگی کې موږ کړی دی نه روزه کړی دی نه څه بل کار کړی دی قیامت ورځ به وي هغه کس عمل نامې کې به ډېر ښه عملونه وي دا وایي نو خدای نو ما خپل څه عملونه په زندگی نه دي کړي د منځونه روزه او د دوره ښه عملونه د ماته چې در راغللو هغه ما دوره ګناهانه کړي هغه چې ته لاړلې اور جو بل کاس دے گا وہ پورا زندگی مثال کے طور پر مولانا صاحب دے شپے کو وزر آتا سر خوغا ماتمونا کڑی قال کتابی منزونا کڑی اعلام بھی حاصل کڑی شام عداد بھی کڑی شپے بھی منزونا کڑی گناہان نبی جان ستلے بھی دا غام اللہ میں کہ وہ نکی نوی و دنیا انبارونا و گناہان والا دا عمل نامے کی موجودہ ای پروردگار نطق و عادل یہ ماں پر زندگی دا تا گناہ کڑی ہے دے ماں عمل نامے کی چیتا نہ راگلا آو توحید سے اچھا کیا والا غیبات کڑے ہوتا اگا والا کم گناہ و اگا تا راگلا اور تا والا کم صحابون و اگا غط اللہ رو دا خبر دو طریقوں سره سترګې وته یو قدارې چې موږ ته پکار دی چې د چا والا برایي نه یو شو همې په ټولو خلکو کې وی کا الانسان مرکب من الخطايا والنسيان انسان کومه ملاو دي خطا سره غلطي سره ولې په سره ملاو دي غلطي ورګي ما په څو کې ځای پاک غلطي پاک نشته موږ ته پکار دی چې یو بل چا ولا غلطي کا خبر یو ور باندې چشم خوشي او کستره یو ور باندې یو شو دویمه خبره کبي چا د تا غیبت وکړو بیا اوس جګړه ما کا خبر یې څرغه ولا نیک عمل تا ته رچی تا ګناهان غته لړلې هغه ګوره ګناهان به کړي دنیا کې ور ګناهان نمازې دستی وي هغه ګناهان فری کې غته انسټال شولې او غوړه کې نیک عملونه دا فری کې تا ته انسټال شول نو بیا ویلې خبر کې خدای باندې اجر دې کا اچھا خدای باندې اجر دې مشه به پرې دا دې خلک چې هغه څه کله نو خبر شي چې ګولا چا غیبت کړي هغه خاموش ان شاء الله کله کا کوئی اور اس کے دوستانو موتا خلقو کے صرف خمی لٹو اس کے خالق پریک دو دا یو عمومی موضوع ما اصل موضوع څه شی موتا مزاج جوړ شوی صرف خمی لٹو یعنی یوم مثال کوم خبرو کوم دا عیسی علیہ السلام قیام دے یو سپای اوس کو چې کوم باتار شي دا ټول چې دا بارو وغیرہ وغیرہ واخیری دا غاخونه سپین کو زیرا غاخونه د سترګې راو په کار دی نو چې غاخونه په خراب سپین دي یو دا شو بل که تاسو دې مکی توی غي او دغه سوي چې غا ګندا شي باندې چې په کشي باندې پورا بدن مثال یې بیا بل مثال درکم یو سپین کاغذ دی سپین کاغذ دا دیو دا کوم یو تور چې دورا دا باندې جوړ کوم چاړه تاسو کو دا چې یار یو تاسو په دې باندې تور تا یعنی دا نه چې یار سپین کاغذ دې څه کول د څه نه دی پکار ا تور دا سترګې مغړا سپین کاغذ سترګې دا کله چې بیا موږ د څه کو بیا موږ ته دې جوړ بیا
بیا دا خبرې موږ کوروا کوي اصل کوم موضوع به خبرې کوم دا خبرې موږ کوروا ته راځي بیا خپل کور کې ښځه میړه والا غلطي لټي میړه د ښځې والا غلطي لټي د دوه سترې خبرې وکړلې که هغه مقصد اوس دا خبرې یعنی که کله موږ معاشرې کې خپل عادات جوړ کړو د خلکو غلطي یې لټو خپل والا نه کسو خپل ځان والا نه کسو یو وخت په داسې راځي چې خپل کور کې د خاندان ابتدا د ښځې و میړه نه کېږي بیا ښځه میړه غلطي لټي او میړه د بیا ښځې غلطي لټي خبره د ښځې پورې لګي طلاق ورسوي یا دوسته که کله تا کور کې تا ښځې کې غلطي دي دې باندې بیا دې شي سبا خبره وکوي چې کاچا هغه حدیث نه بیانوم ځکه چې اوس مغلطي الفاظ ذهن کې نشته خو مفهوم یې دا وي چې کاچو ښځې والا بد اخلاقي باندې صبر وکړي هغه ته څومره اجر ملويږي یا که کومه ښځه خپل شوهر بد اخلاقي باندې صبر وکړي هغه ته څومره اجر ملويږي هغه به ان شاء الله سبا خبره وکړم یا بلې وي خو دوسته دا یم چې خپله اصلاح مو په کار یې داسې وکړو چې بیا دا خبرې مو کوره تاویله را نه شي دوستانو تاسو که سترګې غړولي د افغانستان جنګ شروع مو پاکستان کې لاس ویل اخري جنګ چېرته راغی پاکستان ته راغی ته چا والا لانجو کې کتې وایي اخري به هغه لانجې ورته کوره ته رسي که نه به رسي دې د وجې دوسته که عیبونه د چا والا لټو بیا موږ کوره ته خبرې راځي بیا خپل کور کې د خلکو عیبونه ویلې څه مینټینټ موږ نیګیټیویټي مایند جوړ شي پازیټیویټي موږ کې ختمه شي چې کله پازیټیویټي ختمه شي دوسته موږ کورو کې کوم خانداني مسایل وي هغه به خرابېږي بیا به زما او دا زندګي نه سکون شي مدینه کې ځینې خلک داسې وو دوسته پیغمبر دور کې چې هغه ډېر عیبدار وو ډېر ګناهګار وو ډېرې خامي یې ورکړې خو د خلکو والا خامي یې نه بیانولې ویلې نه بیانولې ویلو چې که کله چا والا خامي یې بیان کړو بیا هسې نه څه مثال به یې بیان کړي نه هسې نه څه بیا بیان کړي پروردګار عالم هغو خلکو باندې پرده اچولې وه چې کله د دنیا نه لاړو همو د جنازې کې ویل کړه چې اللهم لا نعلم خیر دی والا سوای خیر راغال مو مدینه دی خبر ها کیسه نو خدای دې داسې شي چې هغو خلکو باندې ګناهانو باندې داسې پرده واچوي چې خلک غاوي د ګناهګار خو د چا په سترګو کې د ذلیل نه وي ویلې چې خو د چا خدای یې نه دي کړي بیا یې څه مدینه کې داسې خلک هم چې هغو موږ ډېر دیندار یو خو خلکو والا برایي یې بیانولې نو انسان خو خطا کېږي نه هغونه به یوه خطا وشول هغه یوه خطا به خدای چې کله خپل رحمت سترګې چا باندې بند کړي که هغه یوه خطا هم چې کله معاشرې کې مشهوره شي بیا د هغه کس بدنام شي ځکه دعا د خال منځه کې ډېره کوي زه هم دا دعا منځه کې کوم چې الهي لا تقلني الى نفسي طرفة عین ابدا اسانه ترجمه یې دا دی چې خدای یوې لحظې دپاره موږ پرې نه ږدئ خپل حال باندې خپل حال باندې پرې نه ږدئ که یوې لحظې دپاره خدایه تا موږ خپل حال باندې پرېږده نو موږ به تباه شو مثال کې طور باندې تا دې ځای کې یو لیټ راکړی کړی دی یا زه به دا ویم چې تار سره تا څه شی یو وزني شی راکړی کړی دی کینچي سره هغه تار یو لحظې دپاره ده چې کینچي ورته ووایه تار پرېږه لحظې دپاره که ته بیا هر څه وکړې خو هغه وزني شی هغه به ډایرکټ کوزه راځي داسې که خو پاتې کېږي نه که اگر چې ډېر کم مدت دپاره تاسو راځي پرېږدئ او وړې لحظې دپاره هم چې کله غور رابطه خپله کې ختمه شوله پاسه کوزي سره هغه ټچ وه نو بیا هغه شی ځمکې ته راغل بیا پاتې نه شو کله ځمکې ته مثال یو لیمپ راشي یا روشندار راشي بل شی راشي هغه خو ماتېږي که نقصان وکړي ځکه یې چې الهي لا تکلني الى نفسي طرفة عین ابدا خدای یوې لحظې دپاره هم خپل حال باندې پرې نه ږدې که یوې لحظې دپاره تا خپل حال باندې پرېږدولو نو موږ به هلاک شو ویل چې که کله چا والا عیبونه بیانوې نو داسې خلک
کوڅه هغه ډېر ښه خلک وو خو خلکو عیب یې بیانول ونه د بیا داسې غلطي وشي خدای ابن عزیز لپاره خپل حال وپرېږدو معاشرې کې هغه خلکو هغه وړه باندې غلطي ورپه دوره راواخېسته مړه شول نو چا بیا په ښې نه یادولو هغې غلطي یې د واجب هغه یادېدو لنګي سړي نامه څو څنګه چې واخېستی هغه غلطي به د خلکو ذهن ورته راتلله ما خبرو باندې دوستانو خو تقریبا ونه صلوات بر محمد و آل بیت محمد بلندتر صلوات دوستان عزیز د دین اسلام خبرې داسې خبرې دي یوه ورځ ما ماتام کول حاجي صاحب ما ته ویلو چې یاره دا تا ته زموږ کور د خبرو نه چا ویلي دي زمانیه خبر چې تاسو نن څومره خبرې کړي نو زما خو تا نه کوئ دا خو زموږ کور کې داسې دا حالات دي نو کومه زمانیه خبره نو په اسلام داسې خبرې کړي دي خو دا څه کړي دي مطلب دا چې کورو کې داسې کېږي که دا مثال یو ټکي نه استعمالوم په هغه لکه تیزي وکړه ولې سره دا سیستم خو هغه زه نه وم خبر شوم نو دې د وجې دوستانو زه خاص چاته نه یم دا خبرې احادیثو کې دي معاملات زندگی دوستانه کماو ته ټیک کو معاملات زندگی ښه کو بیا یہی څه داسې تبلیغ وکړه داسې تبلیغ چې هغه کې ته چا باندې ظلم و جور ونه کړې چاته توره ونه باسې ته چاته زبان هم استعمال نه کړې تا کردار و گفتار نه خلقو را متاثر شي څه هغه خلق دیندار شي هر لخت میں مومن کی نشان نشان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان مومن کردار اور گفتار یعنی کردار تلنا رتلنا کا زندگی طور طریقہ سے پکار دے اور گفتار یہ سے پکاری سے اللہ کی برہان جب سرا خلق تخدے دیگی نو موتا تندس کردار اپنا اور پکاری سے سرا موتا تخدے شکرنا پہلا در سوال خلزان و انسان کہ توجیہ شیخ خلزان اصلاح و څنګه موتا ځان اصلاح وکړو د معاشره او خپل ټیک شي دا درې خبرې پیله کومې کړي دي چې مسجد قرآن او عالم دین دا به شکایت کوي دا فری پیکج دی دا پورا زندگی کې فری پیکج وي یو نه پیدا او چاته کو مسجد نه پیدا او چاته کو قرآن نه عالم دین نه